اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. دا سورہ مائدہ شریفہ دا او آیت نمبر چی دے نو تقریباً 15 نمبر آیت تے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائی یا ایہا الذین آمنو، اے دے ایمان خواندانو، اتقوا اللہ، دا اللہ رب العزت نہ ویریگے، اتقوا اللہ، اللہ نہ ویریگے. جی او بیا ورپسې چې کوم دی اللہ رب العزت فرمائی چې وابتغوا الیہ الوسیلۃ، او تاسو طلب کے اللہ رب العزت تا وسیلہ. نو پدې دې کې جلالین بابا دا خبره لیکلې ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ان خافوا عقابه بان تطيعوه. تاسو د الله د عذاب نه ویریږئ چې تاسو د اطاعت کې د الله رب العزت. او تقوا څه ویل کیږي؟ نو تقوا ویل کیږي اتیان په اوامرو، اجتناب د نواهیو نه، دي ته تقوا ویل کیږي. بیا ورپسې واو حرف عاطف راوړي وابتغوا الیه الوسیلۃ، او فرمایي چې اطلبوا الیه الوسیلۃ، الله تعالی ته تاسو وسیله طلب کې، او طلب کې الله تعالی ته دا الیه کې دا ضمیر د هو چې دی نو دا الله رب العزت ته الله ته عائد دی. او بیا الوسیلۃ نو پدې دې کې دی تفسیر جلالین دغه خبره کړې ده ما یقربکم الیه من طاعته، هغه څه چې تاسو نږدې کوي الله تعالی ته د طاعت نه. نو وسیله چې کوم دی نو دا دوه قسمه، یعنی الله رب العزت ته په دوه طرق سره سړی رسیږي. یو اعمال صالحه دي او یو ذوات فاضله دي. نو دلته کې الله رب العزت دا فرمایلی دي چې وابتغوا الیه الوسیلۃ. الله رب العزت چې کوم دی په دې ځای کې دی اور سره نه دي فرمایلی، حذف د متعلق کړي دي، دې نه دي فرمایلی چې بذوات الفاضلة او باعمال الصالحة. نو معلومه دا شوله چې دلته دلیل یعنی عمومي فایده کړی دی. نو مطلب دا دی چې په اعمال صالحه باندې او په ذوات فاضله په دواړو باندې وسیله سره جایز ده. د دې وجه نه چې دی نو بیا مفسرینو چې دی نو دا خبره واضحه کړې ده چې صحابه کرام مبارکانو په خپل باندې هم د حضرت انس رضی الله عنه مبارک د دې بیان کوي چې کله به خلق په قحط کې مبتلا شو، نو حضرت عمر رضی الله عنه مبارک حضرت عبد الله یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب په وسیله باندې چې کم دینو د باران د پاره دعا کړې ده. د حضرت عباس بن عبد المطلب سے وسیله باندې. او دا خبره چې دی نو دا چته یو داسې عام رساله یا ډایجسټ نه لیکلی، دا امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی. او داسې به عرض کوو چې اے الله مونږ به چې کوم دی
د خپل نبی صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې د باران د پاره دعاګانې کولې او رب تا په موږ باندې باران راورو په دغه وسیله. اوس مونږه د خپل محبوب پیغمبر د خپل نبی په تر مبارک باندې د تر مبارک د حضرت عباس سے وسیله شکم دینو پیش کوو نو ربا ته په مونږ باندې چې دینو باران نازل کا. حضرت انس بن مالک فرمایي چې بیا به چې دا وسیله به مونږ ونیول په خلکو باندې باران یعنی باران به وشو. په دې خبره پوه شو؟ ها دا صحیح بخاری په جلد نمبر 1 کې د حدیث مبارک نمبر چې دی نو 1010 دی. پوه شو پی دا حدیث مبارک او دا معجم کبیر هم ذکر کړی دی په جلد نمبر 1 کې چې د حدیث مبارک نمبر چې دی نو هغه 84 دی. کتاب الدعاء للطبرانی هغه کوم ذکر دی چې حدیث نمبر 965 دی. شرح السنم دا حدیث ذکر کړی دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله چې دی روایت کړي چې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دا هغه باندې بل یو وسیله د ذکر کوي عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم دین بیان کوي هغه فرمایي چې یو نابینه کس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا هغه د رسول الله علیه السلام مبارک ته او فرمایل چې تاسو د الله رب العزت دربار کې ماته دعا وکړئ دعا مالو غواړئ چې خدای ما جوړ کړي. نو محبوب علیہ السلام فرمایل چې کته غواړي نو زه به ستا لپاره دعا وکم او کته غواړي نو زه به دا دعا مؤخره کم او دا به ستا لپاره ډیره بهتره یعنی د دې جوړېدو دا دعا چې دې کدا مؤخره کو نو دا به ستا لپاره غوړي کوي نو به غواړو او کو غواړي نو چې رستو کوم نو دا به غوړي ستا لپاره. بهرحال هغه فرمایل چې قربان دعا ما د پاره دعا وغواړي. نو محبوب علیہ السلام ورته حکم فرمایا چې ته خو په خه طریقې سره ته او د سوکا بیا 2 رکعات مونږ وکړه او دا دعا وکړي چې اے الله زستانا استاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک چې هغه نبی الرحمت ته داغه په وسیله باندې زه تا ته متوجی کېږم. اللهم انی اتوجه الیک بنبی الرحمه هنا هغه نو او تا نه چې کوم دین زه سوال کوم اے محمد صلی الله علیه وسلم زستا په وسیله باندې تدې پدې حاجت کې رب ته متوجي کېږم چې زما دا حاجت الله رب العزت پوره کړي دا حاجت زما اسکی الله پوره کړي. اے الله زما متعلق چې کوم دی دا شفاعت قبول کا. او بیا ابن ماجی دا لیکلی دی چې ابو اسحاق سیب دا وی چې دا حدیث بالکل صحیح دی. دې خبره پوه شو کنه. ها او علامہ احمد شاکر سیب چې دی چې دا هغه دا لیکلی چې دا د دې حدیث سند صحیح دی. تقریبا علماء کرامو د دې ټولو توثیق کړي دي د دې حدیث مبارک. ها ابن تیمیہ دو قاضی شوکانی او علامہ نووی او امام محمد جزری وغیرہ شدید دی او د امام اغي شدید د امام ترمذی رحمت الله علیه په حواله باندې د دې حدیث ذکر کړی دی
او پدې کې چې کوم دینو دا یا محمد الفاظ هم چې کوم دینو په دې حدیث کې موجود دي. ها او بعض نسخو کې چې دی وسره د یا محمد الفاظ نشته دی، خدا د محدثینو قانون دی چې کوم حدیث کې وسره غین او غیل بیا زیات اعتبار دی. او دارنګي سنن ترمذی د علاوه ډیرو کتابونو حواله چې دین علامه غلام رسول سعیدی صاحب چې دین ورکړي په دې باندې چې دا دې کې د یا محمد دغه الفاظ هم موجود دي. دې خبره پوه شو کړه. ها اوس وسیله چې کوم دینو په زوات فاضله باندې تاسو ګورئ چې کله با باران بند شو نو عائشہ به مبارک له بلا خلق راغی، ناغي مبارک او ته تاسو د حضور علیہ السلام مبارک دی سینې په برابرې باندې دی د چھت کې سورې وکي چې حائل منس کې پاتې نشي د اسمان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې مبارک. دا هغه چې دا سی به وکړو نو باران بشورو شو. پدغه ځای باندې نشر الطیب والا صاحب لیکلی دي چې د دین معلومیږي دا چې په حضور علیہ السلام په متعلقات باندې چې دی وسیله نیول جایز دي. او بیا دغه حدیث مبارک د دین دا نه معلومیږي چې په حین د حیات کې وسیله نیول غني جایز دي او بعد الوفات وسیله نیول جایز نه دي په زوات فاضله باندې. نو دا ته نه معلومیږي، بلکې دا معلومیږي چې حضور علیہ السلام خو باندې خو صحابه وسیله نیولا، خو د حضور علیہ السلام په تر مبارک باندې چې د داغه په عایزه او قارب باندې وسیله نیول چې دینو جایز دي. دا خبره ده نه معلومیږي زکا چې هغه مبارک بددي سره په دې دعا کې شامل نو زکه به په هغه باندې حضرت عباس سے باندې به هم وسیله نیولا. حضور صلی الله علیه وسلم مبارک چونکه د ټولو زوات او فاضله او چې کم دینو سردار دی، د دې وجه نه چې دینو په دې مبارک باندې خپل بابا آدم علیه السلام مبارک چې دینو هم سنیولې د وسیله نیولې ده. هغه مبارک په هم دغه کړی دی چې اللهم بحق محمد ان تغفر لي خطيئتي، اے پروردگارا دو وسیلہ او پاغ حق تفضلی او استحسانی د آقا کریم علیہ السلام باندې خدایا تما چې کوم دینو دا خطا اجتهادی دا معاف کی. اوس ګوري وتا هغه محبوب پیغمبر زمون باندې بنی اسرائیل چې دین هم تاسو ته مخکې دا خبره واضح شوې ده چې هغه مبارک باندې څه کړی دي وسیله پینولې ده. او هغه چې کوم دین تاسو وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. آیه کې مخکې ذکر شو چې دا بنی اسرائیل چې دینو دیو چې دی با طلب د فتح کو هغه خلکو باندې چې کفر کړي دي پچا باندې نو دغه آیت کریمه د لاندې مفسرین ټول تقریبا لیکلي دي چې دی به د سویلې چې اللهم انصرنا اے پروردگار زمونگا امدادو کا پچا باندے بن نبی المبعوث آخر الزمان وسیله دا هغه نبی چې هغه په آخر زمانه کې چې دین تشریف راوړون کې دي. او دارنګ تاسو ګوري بده شرع فقه اکبر کې
هغه چې کوم دی نو دا مسره امام ابو یوسف رحمت الله علیه مبارک هغه ورکړی دی چې واجازه ابو یوسف لما بلغه الاثر فيه قلت قد ورد ايضا اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشائن اليك. اوس په دې کې چې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام محمد رحمه الله په بعضی تصریحاتو کې چې دا راځي چې غیبه وای چې دا سوال یاره بحق فلان او بحق فلان باندې دا سوال چې دی نو مکروه دی د کراهت خبره چې کړی دا بعضی دغه کې تصریحاتو کې نو دا هغه داسې چل دی چې دا حق چې دی نو دا یاد ساته حق دو قسمه دی. حق واجبہ د مخلوق په خالق باندې نشته دا خبره یاد ساته. حق واجبہ د مخلوق په خالق نشته. معتزله وایي چې حق واجبہ د مخلوق په خالق باندې دی. نو دی وجه نه چې دی که څوک حق واجبہ د الله حق واجبہ د مخلوق په الله وایي نو دا صحیح نه کی دغه باندې موږ اغیرت کړی دی. او چې دا کم حق تفضلی استحسانی دی نو بالکل هغه دعاګانې ثابت دي لکه آدم علیه السلام هغه تاسو ته ما ویل چې امام یوسف رحمت الله علیه چې دا کوم خبره ذکر کړی دا چې دا سی ویل اللهم انی اسألک بحق السائلین ویل دی علیک اللهم بحق ممشائن الیک دا نو دا بالکل چې دی سری دا جایز دی. بل تاسو که فکر وکړو د تفسیر ساویم په دې ځای باندې دا خبره ذکر کړې ده په دې ځای د زوات فاضله او د اعمال صالحه دواړه چې کوم دینو سکړي دي دې ځای باندې دا ذکر کړی دي کګوري وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. تغه حدیث مبارک دی جدا ما دا بنده چې کوم دی نو ما ته په نوافل سره دی را نږدې شي نو زه سره محبت وکم چې کله سره محبت وکم نو زه د دو وګونو جوړ شم دی په ما اوریدل کې لکه حدیث مبارک دی کنه. دا وګوره دا د اعمال صالحه او برکت ته تخیل تکي پاغي باندې شه دی الله ته رسیږي. اوس درې سيزونه دلته کې ذکر دي بزرګان وې که څوک دا خبره کوي چې دی وبتغوا الیه الوسیله تن مراد چې کوم دی نو دا اعمال صالحه دي کنه نو مونږ وایو چې یو خبره ده که اعمال صالحه اخلي نو زوات فاضله ورت پکې نه راځي او که د زوات فاضله تیالي د اعمال صالحه ورت پکې نه راځي. خو مونږ وایو دې تاسو ګورئ یا ایه الذین آمنو د ایمان ذکر کړي دی بیا ورپسې اتقوا الله د اعمال صالحه ذکر پدې کې راغلي دي بیا ورپسې وبتغوا الیه الوسیله تر راغلي دی وو حرف عطف سره دا د اعمال صالحه نه غیر نو دې کې دا وسیله په زوات فاضله نیول باندې دین شو هم ثابت شو. او تاسو ګورئ وسیله څه ته وایي نو وسیله ما یقربکم الیه چې هغه شی دی وسیله چې دین نزدیکی دغه شی چې کوم شی دی دا نزدیکی تاسو لره الله ته په دې خبره پوه شئ. اوس په دې ځای کې وایي چې همدغه خبره چې کل ما یقربکم الی الله فالزموه واتركوا ما يبعدكم عنه. کوم شی چې هر هغه شی چې تاسو الله تعالی ته نزدیکی نو هغه سره هغه مزان لازم کې هغه سره لازم شي دا هغه کول لازم کې
او پرې د هغه چې تاسو د الله نه لرې کوي نو دا خو چې دی نو مثلا معنا وی دلته کې دا شوله تفسیري ساوي ولیکل بیا دغه تفسیر ساوي دا خبره په دې ځای کې کوي چې فتقوا ها هنا ترک المخالفات وابتغاء الوسيله فعل المأمورات ويصح ان المراد بالتقوى امتثال المأمورات الواجبه وترك المنهيات المحرمه دا خبره چې کوم دی نو بالکل صحیح ده تقوا چې کوم دی نو ترک د مخالفات او طلب کول د وسیلې په فعل د مامورات باندې او صحیح ده دا خبره چې مراد په تقوا سره امتثال د مامورات واجبه او ترک د منهیات محرمه دی و ابتغاء الوسيله ما يقربه اليه مطلقا ګوره کنه وسیله لټول ما يقربه ما يقربه اليه مطلقا چې مطلقا هغه کوم شی نږدې کوي دی بنده لري نو دغه مطلقا هغه نږدې کوونکي نو که هغه اعمال صالحه دي او که هغه ذوات فاضله دي ومن جملة ذلك محبة أنبياء الله وأوليائه من جملة داغینه چې دی محبت د انبیاء دی د اولیاء کرامو دی او بل چې کوم دی صدقات دي او بل داغینه علاوه وزيارة أحباب الله وكثرة الدعاء وصلة الرحم وكثرة الذكر وغير ذلك نو من جمله داغي وسیلون دا دي چې د انبیاء محبت او د اولیاء محبت او صدقات او زیارت د احباب د الله رب العزت او کثرت دعا او صله رحمی دا ټول په دې کې په دې باندې الله رب العزت ته خلق رسي اوس په اخر کې یو خبره کوي اذا علمت ذلك مخکې تاسو ویل کنه چې کوم شی ته الله سره الله ته نزدیکی نو هغه سره هغه لازم شي هغه سره او چې کوم لري کوي نو تاسو چې دې پریږي دی نو بابا لیکي اذا علمت ذلك کله چې ته دې پوه شو بزرګا فمن الضلال البين والخسران الظاهر تكفير المسلمين بزيارة أولياء الله وإداد الضلال بين ندي او د سند خسران ظاهر ندي تکفیر د مسلمانانو په زیارت د اولیاء کرامو باندې پدې ګمان سره چې لکه څنګه چې نن سبا تاسو وای اوره زاعمین ان زیارتهم من عبادت غیر الله چې دې ګماني چې دا زیارت چې کوم دی نو د اولیاء کرامو دا د غیر الله عبادت تیږي په دې ګمان نو دا دلال بین دی او دا خسران ظاهر دی چې څوک داسې دغه لري ښه استاد سو ګوري نو وسیله په زوات فاضله او وسیله په اعمال صالحه د بخاری شریف نه ماته استاد حدیث مبارک ذکر کو بیا ورپسې بل حدیث هم ذکر کړي دي کې یو حدیث مبارک مضمون تاسو ته وایم د بخاری شریف چاغه دوه کسان چې کلا غرت تیری و غبیا په لغه کې ګیر درې کسان اچ پس مسته کې ګیر شو پوه شو کنه نو کان اورغړې رسمسته خله بند کړه بالکل بیا د وتولار نو لچتا څوک داسې رابطه کې دي شو چې چاته وي یا په خپل ایس وست دی وی چې د شکارو کې چې تاسو په ژوند کې تاسو کوم څه عمل کړی کنه نو هغه وسیله باندې به دعا وغواړو نو بس دی په کې راوا یو په کې خپل سوچ کاو چې یاره داسې کنه نو هغه یو په کې سوی وای زه ډېر کمزورې مرب ما خو چې دی نو یو عمل مې کړی دی مور او پلار مې کمزوري او هغه چې کم دی نو ګړي بيزي به مې سره ولې نو چې کور ته رالم او بچو مې چې دی نو هغوی د خوراک خواهش کو خو زه رالم چې څاروي مې ولوشل او پرې مې ترې واغېستل او چې رالم نو
مور مې وده شوې وه او بیا ورته ولاړم نو چې سار دغه شوله ساره پورې ولاړم مې چې اوس که خوب یې خرابېږي او که نېره یې خوب نو وږي نو ولاړم ورته خدای دا کار چې دی که ما ستا د رضا دپاره کړي په موږ سانې راغلی نو دا کاڼې داسې وخوځېدې لږ شان اوس ګورې ته خو خپل چې عمل یې کله کړی دی خدا خو الله رب العزت چې کوم دی نو په دغه ځای کې به هم د دې عمل د وجې نه به الله رب العزت اوس دا کاڼې بله الله پاک شان دی چې دا مخې نه لرې کړي که نه بیا بل وایي چې ښه زما خو چې کوم دی نو اعمال مې داسې نشته دي چې وسیلې کې خو یو عمل مې داسې شته او هغه عمل دا دی چې یو ډېره حسینه جمیله پیغله وه ما چې کوم دی نو تېنه مطالبه وکړله هغې ما ته اشرفۍ یادې کړې چې شپږ شلې اشرفۍ ما ته راوړه نو زه به بیا به چې دی ته څه وایې نو زه به ومنم وی زه رالم او ما هغې ته اشرفۍ وشمارلې او ما چې کوم دی نو زه هغې په خپل نفس باندې قادره کړم او ما د الله د یرې نه مې چې دی نو هغه عمل ونه کړ او پیسې مې ورته پرېښودې او بس هغې نه مې توبه کړه که خدای دا عمل مې ستا د رضا دپاره کړي نو کاڼې نور هم وخوځېدو بل وایي ما خو نور داسې عمل نشته خو یو عمل مې داسې شته دی کړی مې دی که الله منظور کړي ما سره یو مزدور کار وکړو او هغه مزدور چې کوم دی نو ما نه پس خبره خفه شو بس لاړه نو د هغه په مزدورۍ باندې د هغه پیسو باندې ما یو چیلۍ اخیستلې وه یې واخیستله او هغه ډېرېده او نو هغې نه لوی کنډک جوړ شو څه وخت پس راغی ما له خپله مزدوري راکړه ما ورته چې دغه کنډک دی دا بوزه ما ته چې ما پور خندا مه کوه خو ما له خپلې مزدوري چې زمسې هغه وایي چې نه دا ستا دغه مزدورۍ په پیسو باندې ما دغه شان دغه اخیستې وو هغه دومره ډېره شوې ده نو بل لحاظه هغه مې ورته وویل دا کار مې ستا د رضا دپاره کړی کاڼې روان شو د هغه غار د خولې نه دا کارونه چې دي اوس تاسو دې له راشئ دا کارونه چې دي عمل دا فرع ده او دا زوات چې دي نو دا اصل دي ځکه صدور د دې افعالو د دې بني آدم نه کېږي د دې زواتو نه کېږي مونځ انسان کوي روژه انسان نیسي دغه کارونه دا درې چې کوم یاد شو نو دا خو د انسانانو کړي وو که نه خو الله رب العزت په هغه فرع باندې دا مهرباني وکړه لا دا وسیله وله وګرځوله غار نه ولا کاڼې چې دی نو لرکه نو چې کله زوات فاضلې نو په هغې په هغه باندې به خامخا داسې کېږي لکه جناب رسول الله علیه السلام څوک الله ته وسیله کړي لکه صحابو به وسیله کو صحابه کرام شهدا اولیاء کرام او داسې ووایي چې خدای د دغه نیکانو بندګانو په خاطر باندې زما دا بیړه پار کا نو باری تعالی ګورې هغه مقصد پوره کوي لیکن د دې عمل پته نه لګي اوس تا او ما به ډېر عمل مثال کړي خو دا پته موږ ته نشته چې کوم پکې قبول دی او کوم پکې قبول نه دی او زوات فاضله خو چې دي زوات فاضله ځکه دي چې دا قبول دي د الله په مقبولان دي دا کله څلور دغه چې کوم دی که نه انعام یافته خلک دي انبیا دي صدیقین دي شهدا دي او صالحین دي په دې په کې خو شک نشته که نه که شک پکې کې قرآن کې بیا چې دی په باندې شک راځي انکار راځي ښه الله فرمایي جل جلاله ورپسې وابتغوا الیه الوسیله بیا فرمایي وجاهدوا فی سبیله او بیا وجاهدوا فی سبیله دی دا جهاد فی سبیل الله چې دی نو دا ډېر اهم شی دی نو دا عطف دا خاص کړی دی په عام باندې په دې خبره پوه شو که نه لعلکم تفلحون چې په تحقیق سره تاسو فلاح بیا مومئ خدا خبره تاسو ته آخري حکم په دې آیت کریمې په دې هغه کې چې زمونږ دا دار د دنیا چې دی دا ګورې ټول دارالاسباب دی دا خو ما ته امنو که نه
دار الاسباب. دار الاسباب دا الله قدرت دادی چې بغیر د مور پلار نم چې دی نو پیدا کولو کې آدم علیه السلام یې داسې پیدا کړي. دا الله قدرت دادی چې بغیر د مور پیدا کړي لکه حوا به پیدا کړي ده. دا الله قدرت دادی چې بغیر د مور او پلار دواړو نه د بغیر د پلار پیدا کړي لکه عیسی علیه السلام مبارک پیدا کړي دي. قدرت یې شته خو خلک وایي قدرت یې شته خو عادت یې نه دی. نو دار د اسبابو دی نو پلار او مور چې دي نو دا به صحیح دا وسیله ده د چا د بچي د پیدا کېدو. زما ستا په دې وجود کې زما ستا د وجود وسیله چې کوم ده نو هغه زما ستا مور او پلار دي. اوس که دغه مور او پلار په دې منځ کې دوه کسان کېنولي چې لکه تاسو په دې باندې ګواه شئ موږ یو بل سره نکاح کوو مهر او دا ایجاب قبول دا شوي گواهان پکې نو بیا چې دغه بچی چې د دنیا ته راغلی دی نو دې ته اوس سوی حلالي ویل کېږي او چې دغه هغه پکې نه په منځ کې نو بیا ورته سوی نو ته حرامي وي. په دې پوه شو که نه؟ نو د یو د پاره چې دی نو وسیله ثابته شوې ده جایز وسیله هغه جایز وسیله ده. د بل د پاره چې کوم دی نو دغه اسباب او وسیله ده دغه دوه کسان لیکن دغه ترتیب چې دی نو دا صحیح نه دی هغه ته بیا څه وایي بیا ورته حرامي. ستا د انکم ته دنیا کې لګې خپل مال دولت ګټې د انکم ذریعه د انکم وسیله د څه ده نو دا زمونږ عقیده ده چې الله مسبب الاسباب دی. خو د کونډې زوی څه خو بویه که نه وي څه به کوې نو الله پاک به پکې برکت اچوي. په حرکت کې برکت وي. دا حرکت وسیله ده او برکت به پکې الله رب العزت اچوي. دقې پورې دا خبره ده. نو دا دونه حد ته به نه پوځئ چې که چا په زوات فاضلو باندې وسیلو دا مشرک شو بیا به دلته کې څه کوي خو ډېر معاملات دي. حج لځې بغیر د وسیلې نه نشي تللی. بحري کې به ځې یا به چې کوم دی نو په دغه کې ځې په هوایي کې ځې یا به چې ته په موټر کې ځې یا به چې ته په بس کې ځې یا به چې ته بعضې خلک په سیکلو باندې روان شوی دی پوه نه شوې. او یا ته وایې زه نه په جاز کې زما نه په سیکل زما لکه بس نه منم دا وسیله سره مې دشمني ده نو بیا په دې خپو خو ځې که نو دا په دې بدن کې دننه الله پاک سټینګ کړی دا خپې د وسیله د تلو کړی د اوس کو دی دله نه وې در کړی بیا به څه کوي. د روټۍ د چکولو د پاره دا غاښونه وسیله تاله در کړې ده او بیا د اخراج د پاره چې دی نو نور اسباب برابر کړي دي انسان لپاره. اوس دا یو وسیله کار پرېږدي نو بس راشه کې ګورې بیا به د هغې د سیټ کولو دپاره بله وسیله ډاکټر بل مثال په طور لټی یا به دم درود لټی دا خو د دې نه بغیر کېږي. نو تاسو چې په دې دارالاسباب کې ورګډ شئ داسې که نه ور دننه شئ او پکې یو نو سترګې به د سړي وغړېږي چې اوهو بهي دا خو واقع ده دا خو دارالاسباب دی د اسبابو لاندې ټوله زندګي تېرېږي د وسایلو د لاندې تاسو نه دی اورېدلي یاره بس ښه چل راځي خو وسایل نشته. د هغه ښه چلونو والا هم بیا چل نه ورځي چې وسایل نه وي. نو چې وسایل نه وي نو بس بیا کار خراب وي که نه. ښه جي دا لو سپیکر دی د دې په وسیله باندې اواز مخکې ته رسي. دا مثال په طور باندې لایو ویډیو د دې په وسیله باندې اواز خلکو ته رسي. اوس دا لرکه د منځ نه هېڅ هم نشته بل بیا به په دې جومات کې دننه به صرف اواز اورېدی شي. دا وسایل دی ته وایي. ښه او مړه په دې باندې په ټول عمر سړی لګي نو دا خو دنیا ده که نه خو وسیله په دواړو باندې په ذوات فاضلو باندې په اعمال صالحو دواړو باندې څه ده جایز ده. او دا انسان الله رب العزت ته رسي. مونږ لا اله الا الله محمد رسول الله مو وي په دې باندې مونږ الله پاک ایمان را نصیب کړ. اوس که لا اله الا الله وایې چې به وسیله نه منم لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صدړه نه منې په ایمان وایي دا دنیا خلک چې کافر ګرځي خدا خو په دغه وجه کافر ګرځي. شیطان هم الله منه یهودیان هم الله مني
هغه یو سالک اخر کې خلاصه کړی دی کنه وای جنگ په کمالات ته مصطفی دی يهودم دا مني چیرې سدي رب خو یو الله دی خو يهودم دا مني خو جنگ چې دی نو په کمالات د مصطفی دی وای ته په عمل غواړي او زه په خاطر د یار او چې خاطر د یار په کې نه نو بیا کار دغه دی کنه خاطر د یار خو دونه دی په دې بچ ته خیری او زه کې تاسو مکراله په دې باندې بحث کو چې خاطر د یار الله پاک سونه کړی دی الله فرمای جل جلاله وان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا شکا خلق چې کفر کړي دي ک چرتا ثابت شي اے لو ثبتا ان لهم ما في الارض جميعا چې ک چرتا ثابت شي چې بشک د دوی لپاره هر هغه څه چې پاسبوک کې دي جميعا طول ومثله معه او په مثل د دې سرا ليفتدوا به دا چې فدیه کې دی په دې سرا من عذاب يوم القيامه دا عذاب د ورځې د قیامت نه نو ما تقبل منهم هرگز نشي قبل ولې ما تقبل منهم نشي قبل ولې د دینا ولهم عذاب الیم د دوی د پارا عذاب درد رسون کې دي یریدون ان یخرجوا تمنا کی اراده کی دا چې اوزي دوی د اور د جهنم نه او ما هم بخارجین منها او حال دا دې چې نه به وتون کې دوی د اور د جهنم نه ولهم عذاب مقیم او د دوی د پاره عذاب دایمي دي والسارق والسارقه غل سړی او غل خزا فقطوا ايديهما پس کټ کې تاسو د دین ايديهما لا سن د دوی خلاصو مثال خلاصونه اول کې بیا کوم مثال په تور دغو نو بیا وسره غس اخپا بیا بل لاس کنه خامخا کلار نوخه الله فرمای جل جلاله نو سارق مخکې کړي دي بزرګ او سارق رستو کړي دا زګه چې دغلا په لړکی دا هغه چې کم دي سړی ډیر زړور وي په دې خبره پوه شو کنه نو دې کې وسارق وسارقه سارق سړی سارقه خزا غل سړی غلا خزا فقطوا ايديهما خدا غلا چې دی دا چې د لسو درهمونه کمي نو بیا په دې کې قطع د ید نشتا لس درهم یا د لسو زیاتی نو بیا به نه لاس کولی شي جزاء بما کسبا نکالا من الله دا بدله دا سبب دا چې کسب کړی دی دو دې دوانو نکالا من الله دا عذاب دې دوانو د پاره د الله رب العزت طرفنا والله عزیز الحکیم الله تعالی چې دی غالب دی په امر خپل کې حکیم حکمت والا دی په مخلوق خپل باندې فمن تاب من بعد ظلمي پس چا چې توبه وکړه پس ظلم نه واصلح نیک کامل خپل فإن الله يتوب عليه پس بشک الله تعالی چې قبول توبه کوي په دوانه ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی چې دی ډیر زیات بخون کې او ډیر زیات رحم کوونکی دی علم تعلم ان الله آیا نه پوهیږي ته مخاطبہ یعنی استفهام دیکھ چکم دے دا تقریری دے یعنی پوہیږي تو چې بشک الله تعالی د پاره الله تعالی له ملک السماوات چې بشک الله رب العزت چې دے د پاره بادشاہي د اسمانونو د زمکو دا يعذب من يشاء عذاب ورکی هغه چاته چې اوغواړي او يغفر لمن يشاء او بخنه کی هغه چاته چې اوغواړي بخنه کول والله الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پر ممکن چیز باندې قدرت لرونکي دی د دې ممکناتو ته عذاب ور کولم دی او مغفرت کولم دی الله تعالی یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر یا ایها الرسول اے رسول صلی الله علیه وسلم غم جن کی تعالی را اے صنع الذین کار دا خلقو چې دوی تلوار کوي په واقعیا کې دلو کې په کفر کې چې په کفر کې په سرعت سره واقعیا کې ګدارتا بم جن کې من الذين قالوا دا خلقنا چې ویلو دي آمنا بافواههم دی ویلو چې ایمان وروړي موږ په خلوق په باندې د سویلو ولم تؤمن قلوبهم او حال دا دي چې
یعنی زړونو تصدیق نو کړي په زړونو باندې ایمان راوړون کې نو ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين او دا هغه خلکو نه چې يهوديان دي چې قوم يهود دي سماعون للكذب دی اوریدل کوي د سو کذب دا هغه چې د دې علماء د ځان تړلې دي نو هغه اوري ځان جوړ کړی دي لیکلي دي نو هغه اوري هغه لا اوریدونکي په سما د قبول سره سماعون لقوم آخرین اوریدونکي دي ستانه د پاره د هغه قوم چې بل یعنی چې بل قوم دی لاجل قوم آخرین د پاره د بل قوم چې هغه يهود دي داغي د پاره ستانه اوري او هغه ته چې کم دین وای لم یاتوک چې ندی راغلی تا هغه د اهل خیبر وخا اوس پدې کې چې کم دینو دوه کسانو چې دینو زنا کړي و محسنان نو دی بد غن چې دی رجم ورکړي شي نو دوی چې کم دینو دوه کسان ولېګل چې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوسو کی د دې د حکم بارکی نو الته کې خواغي وته چې دې کې رجم دی نو دغه اوریدل او خو بیا کې يحرفون الكلمه من بعد مواضعه تحریف کوي دوی هغه کلمو کې چې په تورات کې کومي آیاتونه د رجم موجود دي پس ته مواضعنا هغه چې الله تعالی وضع کړی دي دغه کې نو دوی هغه بدلي او د سوي یقولون وایدوی ان اوتیتم هذا چې تاسو کله لاړ شي چې ویلېږي کنه نو یک تاسو لدا درکړې شدا حکم تا محرف حکم چې دا کړه جم نشته والا حکم کده د توي چې بساو نشته پکې نو بیا د سکار فخذوه ذات بیا واخله قبول کې وإن لم تؤتوه فاحذروا او که تاسو ته راتل یعنی که تاسو ته مثال در نکی تاسو دغه حکم حکم محرف دغه دی د دې په خلاف درته وي د رجم خبرو کې نو فحذروا ذات ته وساته د قبل ورنه او من يريد الله فتنته او هغه څوک چې اراده کوي الله تعالی د اضلال د فلن تملك له من الله شيئا پس هرگز ته مالک نه د پاره من الله شيئا د عذاب د الله تعالی د دفنا د دفع د عذاب د الله تعالی د شيخه تو بیا داغه مالک نه اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم دا خلق چې دا خلق دی چې دوی اراده نه کوي الله تعالی دا چې پاک کی دوی لره یعنی پاک کی زړه د دوی کفرنا او کچرتا اراده کولی په دی باندې نو دا بچ دې رسو دا به خامخاو د دې لپاره په دنیا کې خزي ذلت پوش کنه ولهم عذاب ولهم في الاخره عذاب مقين نجدغه ذلت پور نو او بل دا چې کم دینو دې د پان ذلت لپاره د دې جزيه بوا او د دې لپاره په آخرت کې چې کم دینو عذاب لوی وی چې سره مشګيري په جهنم کې ده سماعون للكذب اكالون للسخط دوی هم ترو باسي دوی اوریدون کې د دروغ دي او خورون کې د حرام دي لکه رشوت وغيرها فإن جاءوك پس کې تراشی دي تا ته محبوب پیغمبر ادا چې ته حکم کې مومن د دې کې فحكم بينهم حکمک پس حکم کې مومن د دې کې او اعرض عنهم یا اعراض کړه دوی د خدای اختیار چې دی دا اوس منسوخ ته خبخ کې اختیار و چې حکم پکې کې او کنه نه کې اوس په چې حکم قربان کوا اوس حکم راغی چې دا فیصله وکړي دی په منځ کې وان يحكم بينهم دا وګوره وان يحكم بينهم دا چې حکم کوي ته په منځ د دوی کې چې کله دې ته جګړه راشي يهودو دغه خلکو ته طرف نه نو محبوب عليه السلام په کې فیصله کوي بیا فرمایي وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا کته اعراض کې د دوی نه نو هرګز ضرر نه در کې دي تا د شيئا د شي وان حکمت فاحكم بينهم بالقسط
او محبوبه کته حکم کوي په منځ د دوی کې نو حکم کوا په منځ د دوی کې په عدل سره ان الله يحب المقسطين بشک الله تعالی چې خو خی عدل کوم کی عادلان چې په حکم کې دا خوخي ثواب ورته ورکی وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله او سرنګ محبوب پیغمبر دوی حاکم مقرر کی تعالی راو په وكيف يحكمونك او سرنګ دوی چې کوم دی تا حاکم مقرري او حال د دې پنځ د دې باندې تورات چې بده کې حکم د الله موجود دی پر جم سرا ثم يتولون بيدي اعراض کوي من بعد ذلك پس د تحکیم د پس د حکم نا وما اولئک بالمؤمنین او ندی داخل ایمان وروړون کی ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور بشک نازل کړي د موږ تورات شریف چې په دې کې هدایت د دلالتنا او نور او بیان د احکام دي يحكم بها النبيون الذين اسلموا حکم کوي په دې سره انبیاء کرام د بنی اسرائیلو آغا چې دی اسلام یعنی دی منقاد دی الله رب العزت تا آغا خلق ته چې هادو چې يهوديان دی ور ربانيون او بل علماء دی د دوی ربانيين منصوب الى الرب والاحبار او فقهاء کرام دی د دوی علماء بما استحفظوا من كتاب الله په سبب داغه استحفظوا استودعوه استحفظهم الله اياه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فسبب دا هغه چې حفاظت کړی شوی دی یعنی ودیعت شوی دی ته یعنی الله رب العزت د دې حفاظت کړي په دې سره د کتاب د الله رب العزت نه دا چې دوی دا بدل کی د دې محفوظ کړي دی وکانو علیه شهداء او دوی په دې باندې گواهان چې دا حق دي فلا تخشوا الناس پس مې ریګه تاسو د خلقنا اے يهودو په اظهار د هغه څه چې تاسو سره دي چې کوم صفات رسول الله علیه السلام مبارک دی او درجه مېتونه دي په دې کې چې تاسو یریږئ ما چې دې اظهار تاسو کې او الله ورته فرمایي وخښوني زمانه ویریږي په کتمان د دې سره ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او مبدلوي تاسو آیاتونه زما په بدل په عوض د ثمن قلیله کې د دنیا نه چې تاسو داواله بدل کې حکم د الله آیاتونه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هغه څوک چې حکم نه کوي په هغه څه چې نازل کړي دی الله تعالی پس داخله کړي هم دي کافران دي په دې سره چې حکم په باندې نه کوي او دا عدم حکم چې دی نو دا جایز ګڼي حلال ګڼي چې دا ټیک ټیک دا موږ شکو قصدن عمدن دا شکی وكتبنا عليهم فيها او موږ فرض کړی دي په دې باندې په دې تورات کې ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص موږ فرض کړی دي په دې فرض کړو په دې باندې په دې تورات کې چې قتلول بشي یعنی نفس چې دی تقتل النفس بالنفس کله چې دا یو نفس لګي بل قتل کینو په قصاص کې د دې قتلول دا مو فرض کړی قصاص والعين بالعين او چې کله غوږ چې کوم دی نو پرې کړی شي د په بدل کې غوږ په پرې کولی شي والانف بالانف او د پوزې کټ کولو په بدل کې و پوزه کټ کولی شي والاذن بالاذن والعين بالعين اغه د مخ کې والعين بالعين او سترګه چې کوم دی نو استلی شي په بدل سترګې کې او پوزه بکټ کولی شي په بدل د پوزې کې او والاذن بالاذن غوږ بکټ کولی شي په بدل د غوږ کې والسن بالسن او غاخ با تولی شي په بدل د غاخ کې والجروح قصاص او بل چې کوم دی نو په زخمونو کې برابرې دي پوه شئ کنه زخمونو کې برابرې دي دا په دوی باندې داسې مسله وه او زمونږ چې کوم دی نو دې شریعت کې هغه یعنی دیت پچا کې کولو کې
چې په کوم ګوتو باندې د ګوتو هغه صلاحیت نه ختميږي نو پاغي کې بیا پاغي ګوتې په اندازه باندې لکه لس ګوتې د لاسونو د لس د خپو دي نو په دغه کې پاغه حساب باندې باندې دیت هغه حساب کې راځي سترګې دی یو مثال په تور ځای شولانو د دغه کې ځان نه دیت خبره د خوغه پوره دیت نه نشي دا دوانه کله غشي هیڅ صلاحیت ختم شي بیا پوره دیت تلاس الله فرمای جل جلاله فمن تصدق به فهو كفاره الله پس هغه څوک چې تصدق کوي په دې قصاص سره پس دا کفاره ده چې بس هغه وی چې یاره مونږه بس دو کدا سے زمګه بدل ناخلو نکو نو دا د دې چې کوم دې صدا کفاره ده معنا دا چې کوم معاف کوي نو معاف کولی شي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وغسوک چې حکم نکي په مطابق دا هغه چې نازل کړي دی الله رب العزت په قصاص وغيرها کې فزدا خلق چې هم الظالمون دی ظلم کون کی دی الته کې کافرون ویلي دلته ظالمون ویلي ها اوس ګوره راځي وقفینا علی آثارهم وقفینا علی آثارهم پر لپسې لګلی مونږه او پسې کړو مونږه په ورستو د انبیاء کرامنا څوک بعیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم علیه السلام مصدقا لما بین یدیه حال کون د کې تصدیق کون کې دی دا غش د وړاندې د ندی من التوراۃ د تورات شریف نواتیناه الانجیل ورکړو موږ ته انجیل شریفی هدن چې په دې کې هدایت او دلالت او نور او نور بیان د احکام او مصدقا لما بین یدیه او په دې حال کې چې تصدیق کون کې دا غش د وړاندې د ندی تورات شریفنا چې په دې کې کوم احکامات دي داغه وهدا و موعظه للمتقین او بل دا هدایت ته او وعظ د خاص لپاره د متقینانو ذکر دي جنا عاجلا فیدا اخلي وليحكم او ویلهم قلنا وتروبا سي وليحكم اهل الانجيل او ویلهم دا چې حکم کوي اهل انجیل ها انجیل والا خلق کم چې مامور په دې باندې وخا بما انزل الله پاغه چې نازل کړی الله تعالی فدی کې من الاحکام دې احکاماتنا ومن لم يحكم بما انزل الله هغه څوک چې حکم نه کوي پاغه چې نازل کړی دی الله تعالی فاولائک هم الفاسقون دا خلق چې دی نو دي څه دا فاسقان خلق دی یعنی عدول کون کې دي د سنه د حق نه فاسقان ورته ویلي قالته وته کافرون ویلي او بیا ظالمون ویلي بیا فاسقون ویلي چې کله انکار وکي یعنی معنا دا چې د ادم حکم مطابق دا کتاب تو سره دی وجه نه دغه کې چې دا حلال غني چې بس دا زخه کوم مثال پته دا هو کفر دی بیا که مثال په تور باندې دی حلال نه غني او بس هغه په کې وکړو دا بیا ظلم دی پوه کنه ظلم دی او که مثال په تور دا چې ته به خیاله کې یا چې کم دی په دغه کې خبر رااله نو دا بیا فسقم کې دي شي او فسق چې دی نو دا ظلم او فسق او دا په معنا د کفر راځي خدای کې دا الفاظ چې دی نو دغه کړی دي یعنی هغه یو د کې د کافرون نو دی بل د کې ظالمون نو بل د کې فاسقون مختلف چې کم دی غیر اول دي کنه هغه په دې الفاظو کې هیر پیر او تجدد کړی دي نو د دینه مقصد دا دی چې څوک دا خبر حلاله ګڼي چې دا په قصدنه بدن دا کومه نو دی بیا که د فاسق اطلاق پر راځي نو کفر دی او که د ظالم اطلاق پر راشي نو کفر دی او که د کافرون خود به خود داسې دي ها تو الله رب العزت دریوانه د ذکر کړ چې ګوره د یوې مختلف دپی په لګي چې کله یو سړی د الله رب العزت د حکم نه حدود کی او شانت کی حکم نه کوي ها او
او دا جج دا دغه نه د دې جج دا کرسي چې کوم دا او دا چې کوم خلک حکم کوي د خلکو منځ نو د پرې لیټین کې چې دا کوم دغه لګېدلی دا کاڼي وای دا چې شکر دې خدای په دې کې دې لګولې مخ چې د جج په دغه کې دې نیم لګولې کرسي کې دې نیم لګولې پوه شو کنه دومره لویه خبره دغه ابتفنا غختلی ده الله فرمایي وانزلنا الیک الكتاب محبوب پیغمبر نازل کړی دی موږ تا ته کتاب حق سره قران عظیم الشان مصدقا لما بین یدیه حال کون دی کتاب کی قران عظیم الشان کی تصدیق کول کې دا کتاب چې دی چې د وړاندې د ندی سو من الكتاب دا کتاب په معنا د کتب سره د کتابونو نا و مهیمنا علیه او گواہی کون کې دی و مهیمنا علیه او گواہی کون کې دی په سبا دی په دغه باندې په دې کتابونو باندې چې دا د الله کتابونه دي فاحكم بينهم بما انزل الله وسکم کوا اے په هغه په مطابق دا چې نازل کړی دی الله تعالی تا ولا تتبع اهواءهم تابعداري مکو د خواهشات د دوی یعنی عدول مکوا اما جاءك شراغلی تا من الحق د حقنا لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا د ګرځولې د موږ د پاره د هر یو د ستاسو د اے امتیانو شرعه ومنهاجا شریعت او طریقه او منهاج فراخ واسع طریقه ولو شاء الله لجعلكم امه واحده او کښته خو خشوي د الله تعالی خامخا ګرځولې بومګه لجعلكم خامخا ګرځولې بومګ تاسو لرا انه يعني امه واحده یو امت په شریعت واحده باندې ولكن ليبلوكم لیکن تاسو ټولی شویه ټولی کړیه صدا پارا ليبلوكم فيما آتاكم د پارا د چې امتحان کی الله تعالی په تاسو باندې پاغه سکی چې درکړي دي تاسو له شرایعو مختلفونه نو چې تاسو کی تابعدار او عاصی دا پتا سو کی چې کوم دینو ظاهر کی فاستبقوا الخيرات پستا سوړان دیواله کوي سبقت کوي پس کی په نیکو کی الله تعالی ال الله لا رب العزت مرجعكم جميعا واپس کی دل تاسو د ټول دی په قیامت کې فینبئکم بما کنتم فيه تختلفون پس خبر بدر کی تاسو ته باغس کی چوي تاسو باغی کی اختلاف کون کی خا دا امر د دین وان احكم بينهم بما انزل الله او دا چې حکم کوو محبوب پیغمبر په من د دوی کې مطابق دا چې نازل کړی دی الله رب العزت ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مکو ته د خواهشات د دوی واحذرهم ان يفتنوك او ويري واحذرهم ويرو دی لرا دا چې دوی فتنه کې واقع نه کی تعالی را یا تاسو د څوکې یو خدا چې دی ولا تتبع اهواءهم تابعداري د خواهشات د دوی مکوي واحذرهم ويريګه د دوی نه ان لا يفتنوك الله تعالی باسخه دا چې فتنه کې واقع نه کی دوی تعالی را گمراه دي کی د بعد دلارنا ان بعد ما انزل الله بعد هغه چې نازل کړی دی الله رب العزت الیک تا تھا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ بس کچھ تاسو اعراض کو د حکم منزلنا نو فعلم انما يريد الله ان يصيبهم بس وحشا چې خبره بل کې دا يريد الله دا یعنی اراده کی الله رب العزت ان يصيبهم ببعض ذنوبهم دا چې ورسیږي تاسو ته الله رب العزت په عذاب سره په دنیا کې په بازي ګناهونو استاد دوی سره چې الله رب العزت دوی ته ورسیږي په بازي په سبب د بازي ګناهونو د دوی لکه چې الله رب العزت خو اسه په چا باندې ظلم نه کوي یو ګناه نه کړی او سي عذاب یې څه نه کوي چې کله راګيري
نو خامخا په سو جواب دی وان كثيرا من الناس لفاسقون بشک ډیر د خلکو نه چې خامخا فاسقان دي عدول کون کی دي د حق نه کله دا خبره چې تاسو کته کنه چې الله يفتنوک عن بعد ما انزل الله نو ځدی وخت کې دا چې زور اور په سړی باندې پیښ شي چې هغه ته خپته چې زه په ناجایز مو هغه مولوی صاحب نه دی هغه مفتی صاحب نه هم چې دی نو کما کل جوړی چې اوس په د باندې زه دا ګناو کوم چې دا خبر نه حق ده خو چې دا ولي کوم چې دا راته ودی هغه رس کسان راغل المسالې نو پاتې وی چیرې جی نمو خو دا ترور بلده هغه ترور زمون چې دنو هغه دا زمون پلار او زما یو بل تر دی دا د هغې نه مخکې مړه دي او زمونږ دوه ترونه یو ترو چې دی نو زمونږ جمدی ده لکه هغه یو ترو وروستو مړه ده او هغه دوه جمدي دي اوس ته دا ولیکه چې بس دا څلور واړه لکه هغه مړی پکې مو سره راغلی چې مخکې ترې مړه وي چې بس دا ولیکه چې دا د دې حقداران دي او موږ له فتوا پکار ده نو ما ورته ویل داسې کار دی چې فتوا به زه درکړم خو داسې به زه درکوم چې دا دوه کسه مخکې مړه دي نو دي نه کېږي او دا دوه کسه چې جمدي دي او دا خور کېږي بیا که وایي نو بس اوسې دلیل لیکم وایي نه که نه بس هغوی دا غواړي چې تاسو دا ولیکئ چېرې داسې نو ما ګوره څه کار دی وایي ما هم کار مه ګوره ځان نه مه ګورې وایي ستاسو وایي چې نه کېږي زه څنګه ولیکم او دلته خو به یې ولیکم خو هلته به راسره بیا څه کېږي څه به کوې په دې ساده کېږی ما او دا شي نو بعضې خلک به راشي نو بیا به تا ته کوشش کوي ځینې خلک راشي استاد خیر دی که زمونږ خرچه مرچه راځي نو به ومنو لکه ته به ماله شی راکړې دا ټوله دنیا راکړه زه به په دې څه کوم مثال خو یو دا چې یاره بس نو چې مجبوره کوي به دې بعضې ټایم په یو ګناه باندې دلته کې نبي سلام مبارک ته الله فرمایله چې الله یفتنوک عن بعد ما انزل الله الیک خود علما به دې خبرو ته ډېر زیات سوچ کوي ډېر فکر به کوي چې په دې مسلو کې به د چا راځي نه ځکه دا یو امانت دی د دې علماو سره چې کله نو سړی که غریب و که سړی مالدار و خو چې د هغه حق و ویې دي کوله چې نه و نو که ډېر مالدار و نه که نه مالداري بې ځان لري دې خبره پوه شوې ها الله دې موږ او تاسو له توفیق د حق لیکلو حق ویلو حق اورېدو او د حق نصیب کړي الله فرمایي جل جلاله فحکم الجاهلیت یبغون آیا پس حکم د جاهلیت چې دوی طلب کوي دي د مداهنت نه او د میلان نه لدا چې کوم دی یعنی معنا دا چې نه طلب کوي خائن کاری دی استفهام ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون او څوک ډېر ښایسته د الله رب العزت نه د حکم په جوړ باندې لقوم یوقنون پر دا قوم عند قوم یوقنون انیز دا قوم چې دی یقین ساتي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا اليهود والنصارى تاسو منی سے یہود و نصارا اولیاء بعضهم اولیاء دوستان بعضهم اولیاء و بعض دوستان نباز دی وجد اتحاد دوی په کفر کې ومن يتولهم منکم او هغه څوک چې اعراض کوي د دوی نه ومن يتولهم منکم او څوک چې دوستی کوي د دوی سره ستاسو نه فانه منهم پشان خبردار دا د دوی نه دی دا د زمرې د دینه ګویا کې دی جمله ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله تعالی چې د هدایت کوي قوم ظالم تا په دوستۍ د دې سره کفار سره هدایت نه کوي قوم ظالم تا فترى الذين في قلوبهم مرض فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم اني بتاغه خلق لره چې په زړونو د دوی کې مرض دی د نفاق ضعف اعتقاد دی لکه عبد الله بن ابي بن سلول منافق يصارعون فيهم
دی تلوار کی په دوسته د دې کافرانو کې د يهودو کې یقولون وای دی په دې حال کې چې عذر کوون کې دی نخشا ان تصيبنا دائره مونږ یریګو ان تصيبنا دائره دا چې ورسیږي مونږ ته دائره یعنی د دې خلکو لمونږ ته او دا زمانه د اهل زمانه او د زمانه د دین مونږ ته چې کوم دین سو مصیبت راوندرسي فعسى الله ان ياتي بالفتح پس قریب ده چې الله تعالی راتلبو کی فتح فیمداد سرا د خپل محبوب پیغمبر په اظهار د دین سرا او امر من عنده یا په امر د طرف خپلنا فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم وسبغرزي کی دوی هغه سبان چې دی پټکړیو په نفسونو خپلو کې د شک او د دوستۍ د کفارونو سبو ګرځيږي نادمین پیمانا نادم خا الله فرمای جل جلاله ويقول الذين امنوا او اي هغه خلک چې ایمان لرل دي بعض تا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم ايدا هغه خلک دي چې دی به قسمونه کول په الله رب العزت باندې صح کلک قسمونه انهم لمعكم چې بشکم دوی چې دي تاسو سره دي یعنی ماندار ځان به خود چې موږ تاسو ملګری یو دین کې الله فرمای حبطت اعمالهم باطل شوی دي اعمال د دوی اعمال صالحه د دوی فاصبحوا خاسرين پس ګرځیدلی دي دوی یعنی سودا زیان او تاوان تا په دنیا کې او په آخرت کې په دنیا کې چې دې ګرځیدلی دي زیان او تاوان ته د دې دا دوستی چې دې د هغه سره ښکارا شوی دا او په آخرت کې په عذاب سره یا ایها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه اے د ایمان خوندانو هغه څوک چې مرتد کیږي د استاسونه د دین خپلنا کفر تا فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فزرد چې رات للبو کې الله تعالی را بولی الله تعالی په بدل د دوی کې په یو قوم سره برات لوکي چې محبت وکي اي يحبهم ويحبونه چې محبت وکي د دوی سره او دوی په محبت کوي د الله رب العزت سره اوغا نبی علیہ السلام اشاره وکړه چې هم قوم هاذا ابو موسی شری سے ته اشاره وکړه چې دا د قوم حاکم د مستدرک دا خبره ذکر کړی د بزرګ الله فرمای جل جلاله اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين حال کون د دوی کې چې دی با نرمی کون کې وي او دی به چې کم دینو د په مؤمنانو باندې به نرمی کون کې وي او مهربان به په مؤمنانو کوي کې ښا او اعزة للكافرين او سخ به په کافرانو باندې مجاهدون فی سبیل الله جهاد بکی دی پلار د الله رب العزت کې او بلدا چې ولا يخافون لومة لائم نه بیریږي دوی د ملامتیا کوونکو نه لکه څنګه چې د منافقین یریږي کنه د ملامتیا د کافرونو الله فرمای جل جلاله ذالک فضل الله دا مذکور چې د کوم اوصاف د اوصاف نه چې دا کوم ذکر وشو فضل الله دا فضل خصوصي فضل د الله تعالی دی یتیه من یشاء ورکی هغه چاته چې وګواړي والله واسع علیم الله تعالی چې فراخ دی کثیر الفضل دی علیم او علم والا دی هغه چا باندې چې د فضل اهل وی ها دا روانه ایت کریمه نازل له مبارک عبد الله بن سلام سیب کی چې رسول الله علیه السلام ته وی چې زموږ قوم چې موږ پری خو دی چې ایمان راوړو موږ پری خو نو دا خو مسله ده کړی چې
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم کنه چې کله دا غي دین پرې خودو او دین اسلام ته راغی نو بیا به خامخا پرې خودو نو دی محبوب علیہ السلام ته دغه شکایت الله آیت کریمه نازل کو او فرمایل انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خبر نه بلکې دا د ولی تاسو دوست تاسو الله رب العزت دی او رسول الله دی او هغه خلق دی چې ایمان وروړل دي هغه خلق ایمان والا هغه خلق دی چې قائمي منځونه او ورکوي زکات ويؤتون الزکاه او ورکوي زکات نه وهم راکعون او په دې حال کې چې دوی رکوع کوون کړي یعنی خشوع خضوع سره دي سکه منځونه کوي ښا او نوافل هم کوي اوس ګورئ شپاغي کې وو د الله دوستي وسره نه وه ګوره دی ګټه وکړه تاوان یې وکړه ګورئ د الله دوستي ورسره نه وه چلته د رسول الله علیه السلام دوستي ورسره نه وه د مؤمنانو دوستي ورسره نه وه او بل دا هغه مؤمنان چې هغه قایم په دې دین باندې ولاړ خلک دي د هغې دوستي ورسره نه وه نو دوی خو ګټه وکړه الله رب انما کلمه د حصر راوړلې ده الله فرمایي جل جلاله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا او هغه څوک چې دوستي کوي د الله او د رسول د الله سره او د خلکو سره چې ایمان راوړل دي دی وایي چې ستاسو خو الله دوست دی ستاسو دوست څوک دی الله دی او رسول د الله دی مؤمنان دي خو چې تاسو سره دیو سره دوستی وکي الله اکبر نو بیا وره نو الله فرمایي ومن يتول الله ورسوله سوک چې دوستی کوي د الله او د رسول د الله سره والذین آمنوا دا خلق سره چې ایمان اورل دي نو دې دین او د امداد کوي فإن حزب الله هم الغالبون پس بشک ډله د الله تعالی چې دا هم دی غلبه کوونکي دي دا غالب ډله د خالو په دې باندې هغه ته دا تسلی ګویا کې ورکړه یا ایها الذين امنوا یدیمان خوندانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا من سیتا سو هغه خلق لره چې نیولې دي دین تاسو هزوا زید ټوکو محزوا به خاص دي پورې ټوکی کوي ولعبا او زید لوبو کېل کود گویا کی خواب من الذین اوتوا الکتاب دا خلق له چور کې شوې دي ته کتاب من قبلکم مخکستاسنا والکفار او دو کفار مشرکین اولیاء په دوسته باندې منی سے واتقوا الله ويرګه د الله رب العزت نا ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان صادقان په ایمان خپل کې واذا نادیتم الى الصلاه په وخت کې اے و اذا نادیتم الى الصلاه او هغه خلق والذین دا والذین رو باسه الذین او هغه خلق اذا نادیتم الى الصلاه کله چې تاسو رو بلی مانزتا فاذان سرا دته اذان کې وي چې حي علی الصلاه حي علی الصلاه کنا نو دې څه چل کی اتخذوها هزوا ولعبا دا يهود دا خلق چې دي نشي دی لرا پسو یعنی محزوا به او ولعبا یعنی ټوکې ټکالي ورپسې کوي استهزاء کوي ورپسې او خندنې کوي ذالک بانهم دا اتخاذ د دوی چې کوم دی دا په ټوکې ټکالي ورپسې کوي دا په سبب د دې انهم متروبا سے انهم قوم لا يعقلون چې بشک دوی د سي قوم دي چې دی عقل چلی به عقل قوم دي ها دا روانه ایت کریمه نازل دي چې کله يهود نبی عليه السلام ته وی چې ته په رسولانو په
کم باندې چې کم دې نو ته ایمان راوړې الله فرمایل جل جلاله دایت کریمه نازل شو چې بالله وما انزل الینا فالله پاک چې نازل کړی شوی دی مونږ ته نو دغه چې دی چې کله دوی ذکر د عیسی علیه السلام په کې وکړو راغې په کې ذکر نو دی مونږ خو د دې دین نه مونږه یا د دې دین نه مونږ چې کوم دی نو بدترین دین بل نه ښکاره کېږي علیه بالله یعنی دې ته وایي چې ستاسو د دې دین نه مونږ ته بدترین دین بل نه ښکاره کېږي علیه بالله داسې ویلي نو محبوب علیہ السلام ته الله فرمایي چې قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا تاسو انتقام ناخلی یعنی تاسو بد نه غړې زموږ الا ان آمنا بالله کدا چې ایمان وروړي دې موږ په الله باندې په وما انزل الینا وما انزل من قبل او هغه چې نازل کړي شوی دي مخکې انبیاء کرام ته وان او بشک اکثرکم فاسقون اکثر د تاسو چې دي فاسقان دي یعنی عدول کوونکي دي د حق نه قل هل انبئکم بشر من ذالک تو فرمایا چې آیا زه خبر درکم تاسو ته په شر پناکار د اغسنا د پناکار د اهل د دینه چې دا تاسو زموږ انتقام او زموږ بدګړې مصوبتا د ثواب په جوړ یعنی په معنا د جزا سره دی د جزا په جوړ په نس د الله تعالی باندې غسلی سوق دی من لعنه الله وغضب عليه هغه سوق دی چې لعنه الله چې لری کړی دی الله لری کړی دی د رحمت د الله نه وغضب عليه وغضب کړی دی الله تعالی په د باندې وجعل منهم القردة والخنازير او ګرځولې دي د دینه شادوغان او خنزیران مخونه شکلونه ول مسخ کړی دي بزرګان وعبدت طاغوت او بل عبادت کون کې د طاغوت د شیطان چې د طاعت کړي دي ښا ناراضګي د الله رب العزت کې او د دین کې چاغه يهود دي اولئک شر مکان واضل عن سواء السبيل او دا خلق چې دي ناکار دي د مکان په جوړ باندې یعنی دا چې هغه جهنم دی دغه چې ورګرځیدل د دوی جهنم ته دی واضل عن سواء السبيل او ډېر زیات گمراه دي د لارې برابر نه طریق حق وَإِذَا جَاءُوكُمْ او پاغه وخت چې راشدي تاسو ته دا منافقین د يهود قالوا آمنا نوای دي چې موږ ایمان راوړی دي وقد دخلوا بالكفر او په تحقیق سره دي داخل شوی دي داخل شوی دي الیکم متلبسین بالکفر خا تاسو ته ودي یعنی متلبسین په کفر سره دي وهم قد خرجوا به او پتا او دوی چې دي په تحقیق سره وتلی دي تاسو د خوانه متلبسین به ان چې دي متلبس دي په کفر کې ایمان راوړون کې دي ولم والله اعلم بما كانوا يكتمون الله تعالی چې دی عالم دی په هغه سمان چې دوی پټوي د نفاق نه وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم او اینه بتو او اینه با ډېر د دوی د يهودونه چې دی تلوار کوي په دې حال کې چې دوی تلوار کوي په ګناه کې والعدوان او په ظلم کې بزرګا واكلهم السحت او په خوللو د دې کې حرام لرا لکه رشوت وغیرہ شو لبئس ما كانوا يعملون خمخابت دی هغه چې ودي چې عمل کوو یعنی بد عمل د دوی لولا ينهاهم الربانيون والاخبار لولا په معنا د الله سره دی ولې چې دې نه منې کول دی لرا هغه علماء چې ربانيين دي او اخبار دي فقها دي د دینه ان قولهم الاسم د قول د دینه د ګناه د قول نه ولې نه منې کول واكلهم السحت او د خوراک د دوی د ناروانه حرامونه لبئس ما كانوا يصنعون خامخان
بد د هغه چې ودوي یصنعون چې کوم کار یې کوو نو ترک دا ترک د منې ولې نه کوو وقالت اليهود ویل به یهودیانو ید الله مغلولا کله چې به دوی باندې تنگ دستیا راغله چې دوی به تکذیب د نبی علیہ السلام کړو او خلق به چې دی مالدار به پکیو فراخه رزق والا به پکیو ندی به سویلې ید الله مغلولا لاس د الله چې کوم دی نو دا مغلولا مقبوضه یعنی بند کړی شوی دی دا راورولو دا مونږ ته دراکولو د رزق نه په مونږ باندې چې کوم دی د رزق تنګي چې دی راغلی دا د الله رب العزت لاسونه بند کړی شوي دي ښه تړلی شوي غلت ایدیهم بند کړی شوي دي لاسونه د دوی د فعل د خیرات نه د نیکو طاعاتو کولو نه نو یو خیر او خیرات بند کړی دی نو په دې باندې دا دغه ځکه داسې تکالیف پې راځي دغه چې کوم سړی سخي وي او سخا کوي نو الله رب العزت ملائکې مقرر کړي دي هغه وایي چې دعا ورله کوي چې خدای دې خیر او خیرات کوونکي دې منفق لته د دې عوض ورکړي او چې کوم سړی خیر او خیرات نه کوي نو هغه ملائکه وایي بله ملائکه چې خدای پاک د ده دا شته چې کوم دی نو دا تلف ته وکړي د دې څه چې ورسره دي دا مال دولت الله فرمایي جل جلاله او نبی رسول فرمایي چې زه په دې خبره قسم کوم چې په عفو باندې عزت نه کمیږي او په صدقه باندې مال نه کمیږي الله فرمایي جل جلاله ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان او لعنت کړی شوی دی په سبب دا چې دوی به قول کوو بلکې لاسونه د الله تعالی چې دی دا فراخ دي په سخا سره ينفقو کیف یشاء خرج کوي څنګه چې وغواړي یعنی معنا دا توصیه کوي او چا تنګي راولي الله باندې اعتراض چا نشته دی وليزيدن او خامخا زیاتي کثیرا منهم ډیر د دینا ما انزل الیکا چې نازل کړی شوی دی محبوب پیغمبره تا من ربک د طرف درب خپل چې نازل کړی شوی دی تا من ربک طرف درب ستانه قران طغیانا وکفرا سرکشه او د کفر په جوړ باندې ځکه چې دی په باندې کفر کړی دی والقینا بینهم العداوه والبغضاء او اچو مونږ ورزو مونږ یې اچو مونږ په مابین د دوی کې سشه عداوت او بغض دشمنی الی یوم القیامت د ورځ د قیامت پوری تو هر یو فرقه د بل فرقه سکی مخالفت وکړي کلما اوقدوا نارا للحرب هر کله چې بل کړي شي اوقدوا هر کله چې بل کې دوی اور د پاره د جنگ د نبی علیہ السلام سره اطفاها الله نو ملکوي الله تعالی دی اور لرا نو دوی چې کله د جنگ دغه کینو الله واپس کی ويسعون فی الارض فساد او کوشش کوي دوی سعی کوي دوی پس مخه کې د فساد اے مفسدین بالمعاصی فساد کی په معاصی سره والله لا يحب المفسدين الله تعالی چې نه خوخي فساد کوونکی ولو ان اهل الكتاب او کچتا بشک اهل کتاب دی امنو ایمان راوړل په نبی علیہ السلام باندې وتقوا او ځان ساتلې د کفر نه او د شرک نه کفرنا عنهم سیئاتهم خامخارج جول بمبل دوینا واړو ګناهونه د دوی ولا ادخلناهم او خامخا داخل کړي بمبل دوی له جنات النعیم جنت نعیم تا جنتونو په ځای کې یو جنت نعیم مخه که جنت الفردوس او جنت المعلا او داسې ورپسې الله فرمایي جل جلاله ولو انهم اقاموا التوراة وکچنا بشکا دوی قائم کړي وي تورات یعنی عمل په باندې کړي وي
والانجیل او انجیل خپل خپل وخت کې نو بیا به دوی په هغې کې دا کتلي نو بیا به په نبي اسلام ایمان هم راوړلی وي وما انزل الیهم چې نازل کړي شوي دي دوی ته د کتابونو نه من ربهم د طرفه د رب خپل نه لاکلوا من فوقهم خامخا خوړلی به دوی د پاسه نه الله په د اسمان نه چې کوم دی رزق هغه کړی وي او ومن تحت ارجلهم لاندې د خپو د دوی نه ځمکه به چې کوم دی نو ورته باعث ته رزق ګرځولی وي ځکه چې بارانونه به شي وخت په وخت باندې فراخي به پې الله راوستي ومنهم امة مقتصده او بعضې د دوی نه چې کوم دی یو جماعت مقتصده دی چې عمل کوي په دې باندې چې هغه د هغه دي چې په نبي اسلام ایمان وړلی دی اللہ فرمائی جل جلالہ وکثیر منهم ساء ما يعملون او ډیر چې کوم دی د دوی نه ساء ما يعملون یعنی بد دی هغه شی چې دوی عمل کوي لکه عبدالله بن سلام صاحب دغه ډله پکې چې دی مقتصده وکړه ها یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورسوا بلغ ورسوا سشي ورسوا جميع ما انزل الیک من ربک طول هغا چې نازل شوی دی محبوب پیغمبر تا د طرف درفستانه او دین سشي پټوما لدی یری نه چې دی موږ ته سو په مکروه په دغه باندې تکلیف باندې برا رسیدلو کی داسم وان لم تفعل کچته تا دا د تبلیغ د ما انزل الله دی ونکو یا ما انزل الیک دی ونکو نو فما بلغت رسالته نو تابع د چې کوم دی د الله رب العزت احکامات تی رسولی ندی زمونږ دا به عقیده د مؤمنانو مسلمانانو چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک چې الله ورله کوم قانون کوم احکامات څور کړي هغه ټول رسولي دي بلکې محبوب علیه السلام هم چې دی ويعلمکم ما لم تکونوا تعلمون د کتاب او دغه سره سره هغه علم لدنیم چې کوم دی هغه څه چې هغه د شرایع سره چې دی نو تعلق نو خو بیا هم چې کوم دی نو نبی علیہ السلام مبارک هغه ورکړي لکه ابو هريره سے وی ماته دوه وی عین راکړه یو می خلقو کې ته چې دی ورسو خور مې کو یو می هغه بیانو منو د خلق می خلقوم چې کوم دی نو غوس کی وخت تاسو ته حدیث بیان شو دی وجه نه نبی علیہ السلام بارک کې چا دا وی چې رسول الله علیہ السلام سندي رسولي دا کفر دی ها اللہ فرمائے جل جلالہ فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس اللہ تعالیٰ چھ دے یعنی استا حفاظت کئی استا دا خلقنا دیکھ چھ تا قتل نکی نو دا نبی علیہ السلام مبارک چھ سوکوی و سوکیدارے کولی نبیا دا خپو کشاری اوری دے شنو چھ تپوسیو کو ویدا سوکتے نو ویدا حضرت سعد رضی اللہ عنہ دی نبیا سعد بن ابي وقاص شم کنه بیا داسې نور صحابه کرام چې کوم دي نو هغې د څوکۍ دپاره به خپله قرباني پیش کوله نو بیا رسول الله علیه السلام مبارک راووته وی تاسو لاړ شئ وی الله رب العزت زما ذمواري چې کوم دی زما د حفاظت دغه یې واخسته پوه شوې نو والله یعصمک من الناس دا آیت کریمه راغی نو بیا به د ملائک به اویا زره ملائک به چې دی د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سره د ورځې او د شپې دا به وو د مبارک څوکۍ به یې کوله حفاظت به یې کوه الله فرمایي جل جلاله اوس په دې باندې یو سړی اعتراض وکړي لکه بعضې خلک ځان له دا مختلفو بعضې خبرې دا حق د منلو نه ځان له څه اړوند تللي لکه دې کې اوس اویا زره ملایکې چې کوم دي نو ویل که چې اویا زره ملایکو وي دغه کوم نو بیا حضور اسلام هجرت ولیکو او بیا حضور اسلام مبارک چې کوم دی نو
خو بیا خو ضرورت نو بیا د نور خلکو ته پکې جهادونو ته ساجت او هغې به کول کنه نو موږ وایو نه سره د دې نه چې ملایکو حفاظت هر څه کوله خو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک یوه ادا زمونږ د پاره چې کوم دی نو دا څه ده دا یو عظیم تعلیم دی چې په دې باندې به خلک عمل کوي او بیا به هغه ځان له خپلې لار نیسي هغه اوس یو سړی و هغه به د حاضر ناظر دپاره ځان له دا بانه کتلې وه چې نو چې نبي صاحب حاضر ناظر دی په هر ځای کې نو بیا مدینې منورې ته هجرت ته څه ضرورت که نه نو دا اوس څه خبره ده هلکه داسې چل دی چې داسې خو چا منلي چې په صورت بشري سره دی په هر ځای کې علیه بالله که خدای نه غواړي نوم حاضر ناظر دا عقیده چا شته نه دا خبره نشته محبوب علیه السلام روحانیت چې کوم ځای کې الله وغواړي نو هلته محبوب کریم علیه السلام په روحانیت باندې او په هغه جسد مثالي باندې په دې باندې بیا څه پابندي نشته تاسو ګورئ الله فرمایي جل جلاله والله يعصمك من الناس الله تعالی حفاظت کوي ستا د خلکو نه کفار رسول الله علیه السلام چې دا آیت کریمه نازل شو انصرفوا فقد عصمني الله امام حاکم د مستدرک دا ذکر کړي امام حاکم د مستدرک یا ان الله لا يهدي القوم الكافرين بشک الله تعالی چې هدایت نگی قوم کافر تا قل یا اهل الكتاب تو فرمائے چې اهل کتابو اے اهل کتابو لستم على شيء نه تاسو پوس سشید الدین د معتد بهینا حتی تقیم التوراة والانجیل تدې تاسو قائم کې په عمل سره تورات او انجیل وما انزل الیکم من ربکم چې نازل کړي شوی تاسو طرف تاسو نه یعنی عمل په باندې وکي او ایمان راوړي وليزيدن كثيرا منهم خامخا زیاتی ډیر چې کوم دی زیاتیږي ډیر د دوینا ما انزل الیک من ربک هغه چې نازل کړي شوی دی تا ته طرف ستانه د قران عظیم الشان نه نو ډیر زیاتیږي د سب جوړ طغیان او کفر د سرکشه او د کفر په جوړ باندې ځکه چې دی په باندې کفر کو فلا تعصر القوم الكافر پستو مغم جن کېږي په قوم کافر باندې که ایمان را نوړي ان الذين امنوا والذين هادوا بشکا خلق چې ایمان راوړي دي او هغه خلق چې يهوديان دي والصابئون او هغه صابئين دي چې هغه فرقه ده د نصارا او د يهودو نه ځان له بیل دین چې کوم دی جوړ کړو چې هغه به دستورو یا د ملائکو عبادت وکړو من آمن بالله واليوم الاخر چا چې ایمان وروړي دي دوی نه الله او ورځ د آخرت باندې او عمل صالح او عمل نیک کړی دي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون پس نه یره په دوی باندې او نه به دوی غمجن شي نه به یره په دوی باندې د خپل ذات مبارک نه به دوی غمجن شي د نور خلقو مبارک لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وخامخاب د اسرا اغستلی و موږ وعده کړه د بني اسرائيلونه د بني اسرائيلونه پس چې تاسو په الله باندې او په رسولانو باندې ایمان راوړئ او ارسلنا اليهم رسولا او لګلیو موږ دوی ته رسولان ورته لګلیو ها کلما جاءهم رسول هر کله شراب غیدی ته رسول تدبیر بما لا تهوا انفسهم پاغس سربرات لوکلو نبا فخو نفسونو ددوی د حقنا ندی به تکذیب کو خا فریقا کذبوا وفریقا یقتلون یعنی یو ټولی به د دوینا تکذیب د دیو کو او یو ټولی به ولګي د دینا ندی به قاتل اول به لکه زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام داسې نور انبیاء کرامي په یو ورځ کې بلا انبیاء کرام سو د قتل کړي دا یو پورې پکې روایت شته وحسبوا الله تكون فتنه او دی به ګمان کو الله تكون فتنه دا چې یعنی واقع نشي
الله تكون فتنه دا چې